یو خو مسلمانانو د پاره د حکومت حاصلول د الله د دین د تنفیذ د پاره واجب دی شرعاً، د هغې د پاره یو متعینه طریقه نشته دی. سیرت نبوي او سیرت خلفاء کې د هغې د پاره 15 طریقې دي. تخلفنهم فی الارض، خامخا به الله رب العالمین خلیفه خلفاء جوړی دوی لره فی الارض په ځمکه کې، د ځمکې اختیار به الله رب العالمین دوی له ورکوي، دوی به الله جانشین جوړی، خلفاء به جوړی. تاسو کې چې کوم نیک خلق دی دوی ته به الله رب العالمین یو نه یو ورځ د ځمکې اختیار ورکوي. کما استخلف الذین من قبلهم، لکه څرنګه چې الله جانشین کړي و هغه خلق لره کوم چې مخکې د دوی نه دي، لکه بني اسرائیل چې الله د فرعون په ځای باندې کېنول. الله رب العالمین د هر مؤمن صالح سره دا وعده کوي چې بالآخر به درله زه چې کوم دی نو ګویا کې د ځمکې اختیار دا به درله درکوم. مؤمن صالحه هغه سره الله دا وعده کړې ده. نو دنیا دارالاسباب دی. د مؤمن صالح په نیکو عملونو کې یو نیک عمل به دا هم وي چې دی به د ځمکې د اختیار حاصلولو دپاره، د حکومت حاصلولو دپاره خپل کوشش او خپل تګودو کوي. د ده مقصود به حکومت نه وي، د ده مقصود به هغه قوت حاصلول وي د کوم قوت په وجه باندې چې د الله د دین غلبه او د الله د حکمونو تنفیذ راشي. حضرت الامام شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه فرمایي چې د خلافت او د حکومت حصول د الله د دین د تنفیذ دپاره په هر مؤمن کلمه گو باندې دا فرض عین دی. فرض عین نارینه او زنانه چې په کوم ځای کې د وس د رسیدلو موقع راځي دی به د اسلامي حکومت د قیام دپاره خپل چې کوم دی نو ګویا کې حصه دا به پکې ورچي. ښځو باندې هم دی او سړو باندې هم دی. او که په دې کې چا کوتاهي وکړله نو چې په مخ د ځمکه باندې څومره وینې تویېږي، څومره بې عزتۍ کېږي، څومره خلاف شریعت کارونه کېږي، نو دی په هغې کې قصوروار دی او د قیامت په ورځ به الله رب العالمین ته دی جواب دی. نو هغه فرمایي چې د خلافت ظاهره قیام دا په مسلمانانو باندې واجب دی. بیا حضرت الامام شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه فرمایي چې کو فرض که خلافت ظاهره د دوی وسدلان دی نوي، نو د خلافت ظاهره د قیام دپاره خلافت باطنه قایمول په دوی واجب دي. دا ولیکئ د ځان سره. خلافت باطنه چاته ویل کیږي؟ داسې یو جماعت د صلحاو تشکیلول چې د هغې مقصود د الله د دین غلبه وي او په هغې کې دننه د سمع او د طاعت جذبه وي او د شریعت په اصولو باندې هغه خپل منزل مقصود ته روان وي. دې ته خلافت باطنه ویل کیږي. اوس به تاسو راشئ آیت کریمه له. آیت کریمه کې الله رب العالمین وعده کړې ده د هغه مؤمن سره چې د ایمان سره سره عمل صالح هم کړی وي. په اعمال صالحو کې یو عمل صالح دا هم دی چې دی به د الله د ځمکې د اختیار حاصلولو، د حکومت د حاصلولو دپاره کوشش هم کوي. دا نه چې دی بوجي زه به په کټ کې ملاستم او ما ته به اطلاع میلاو شي چې ته خو امیر المؤمنین جوړ شو. نه، دنیا دارالاسباب دی. تاسو ته ما وویل په اعمال صالحو کې یو عمل صالح دا دی چې دی به د خلافت ظاهره قیام کوي. خو د خلافت ظاهره قیام یې تر وسه نه و، نو بیا به خلافت باطنه قائموي. د یو داسې جماعت تشکیل به کوي. خو جماعت وو د یو داسې جماعت مرسته به کوي. دا په ده باندې شرعاً فرض ده چې دی د هغې جماعت په ذریعه باندې قوت حاصل کړي او د هغې قوت په نتیجه کې دی د الله رب العالمین د دین غلبه او د دین تنفیذ وکړي. دا جماعت چې دی تشکیل کړي دا قوت به په کومه طریقه حاصلوي؟ نو شریعت دا متعین کړی نه دی. د دې یو څو نظائر د نبی علیه السلام او د خلفای راشدینو په عهد کې موږ ته میلاویږي او هغه ټول د یو بل نه مختلف دي. لکه نبی علیه السلام خپل جماعت ته خپل ځان سره ملګری کړلو او مدینه طیبه ته لاړ شو. مدینه طیبه پر رضامندۍ سره نبی علیه السلام مبارک ته سرندر شوله. تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه؟ نو عبد الله ابن ابی رئیس المنافقین په باره کې اهل مدینه و مخکې نه چې کوم دی نو ګویا کې دا مشوره کړې وه چې دوی به تاج ورپسري د بادشاهت چاته؟ عبد الله ابن ابی ته. په دې کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې مدینه طیبه ته راغی نو د مدینه واک او اختیار اهل مدینه او نبی علیه السلام لپاره رضامندۍ سره ورکړه. د قوت د حاصلولو وړاندې طریقه د مسلمانانو رضامندي ده.
چې ټول پټوله یو نیک سړي ته راجمع شي او ورته ووایي چې صاحبه ته زمونږ بادشاه یې، زمونږ اختیار ستا په لاس کې. دا د نبی علیه السلام د سیرت نه امت مسلمه ته د حکومت د حاصلولو د قوت د حاصلولو یوه طریقه. دویمه طریقه، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. نبی علیه السلام مبارک زی او چې کومه قبیله او کومه علاقه فتح کوي قهرن وعنوتن وجبرن د توري په زور، نو الته اسلام نافذ کوي تر دې پورې چې مکې ته نبی علیه السلام ور ورسېدلو او بزور شمشیر کس کړله د فتح کړله. نو دا دویمه طریقه د زور او د جبر په بنیاد باندې د توري په زور باندې قوت او حکومت حاصلول او بیا هغه نه وروسته د الله رب العالمین احکام نافذ کول لکه فتح مکه. دا مسلمانانو ته دویمه طریقه میلاو شوله. دریمه طریقه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه رخصت شو نو سقیفه بنو ساعده کې صحابه راغون شو. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لاش مبارک تر هغه وخت پورې نه دفن کېدو تر څو وخت پورې چې د مسلمانانو د پاره د خلیفہ انتخاب نه وشوي. نو خلیفہ څنګه منتخب شو؟ صحابه په خپل منځ کې مشاورت وکړو. صحابه چونکه اهل الرای خلق وو، امت ته یو دریمه طریقه میلاو شوله د حکومت د حصول، چې یو داسې شورا چې په هغې کې د تړلو پرانستلو باندې پوهه خلق وي، عادلان وي، متقیان وي، نیکان وي، پرهیزګار وي، د هغې شورا په انتخاب باندې د مسلمانانو دپاره یو حاکم دا وټاکلی شي. خلافت راشده کې دریمه طریقه امت ته میلاو شوله د قوت او د حکومت د حصول. څلورمه طریقه حضرت ابوبکر صدیق چې کله د دنیا نه رخصتیږي نو فرمایي زمانه وروستو به ستاسو مشر حضرت عمر وي چې مخکنی حاکم د خپل ځان لپاره خپل نائب او خلیفہ او جانشین په خپل ژوندانه مقرر کړي. نو د حضرت عمر رضی الله عنه انتخاب وشو. نو امت ته څلورمه طریقه میلاو شوله. بیا پنځمه طریقه حضرت عمر رضی الله عنه چې د دنیا نه کله رخصتیږي نو عبد الله ابن عمر ورته وایي امیر المؤمنین رضی الله عنه ورته فرمایي وی کو زه تاسو له څوک خلیفہ جوړوم نو دا طریقه ټیک ده. فاستخلف من هو خیر مني، زمانه یو بهتر انسان تیر شوی دی چې هغه ابوبکر صدیق دی او هغه هم د خپل مرګ نه وروستو د خپل ځان لپاره خلیفہ جوړ کړی یعنی زه. نو دا یو طریقه امت ته یو طریقه مسلوکه مسنونه دا میلاو ده. او وی کو زه خلیفہ نه مقرر کوم نو لم یستخلف من هو خیر منه، نو د ابوبکر صدیق نه چې کوم بهتر و یعنی نبی علیه السلام هغه په خپل باندې چې کوم دینو د امت لپاره څوک خلیفہ جوړ کړي نو. نبی یو ډیره عجیبه خبره کوي وی اتحمل امرکم حیا ومیتا. ها نو زه به په مړونې په ژوندونې ستاسو بوج اوچتوم چې په ژوندانه مې درلم مشري وکړله بادشاه مومه او اوس د مرګ نه وروسته هم چې تاسو دپاره څوک مقرر کړم نو که فیصله مې غلطه وه نو وبال یې زما په اوږو. غلط مشر ټاکل معلومه دا شوله د دغې حدیث نه چې وبال یې د ټاکونکي چې کوم دی نو ګویا کې په څه باندې دی په اوږه باندې دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي تاسو کې چاته دا اختیار میلاو شو چې ته عامل مقرر کا او مشر مقرر کا د مسلمانانو لپاره او د خپل اختیار استعمال کو یو سړی عامل او مشر مقرر کو هو فی القوم من هو خیر منه، قوم کې دنه بل بهتر وو. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دې سړي د الله سره خیانت کو ځکه د هغه مخلوق دی یو نه اهل په رعیت کې ورنه نه باسلو. دې سړي د رسول الله مبارک سره خیانت کو ځکه د هغه امت یو نه اهل ته ورټیل وهلو و جماعت المسلمین او د ټولو مسلمانانو سره خیانت کو چې یو نه اهل سره ورله مشر کړو. نو حضرت عمر رضی الله عنه انکار وکړ زه داسې نه کوم ځان له چې کوم دی نو ګویا کې مشر مقرر کړي. نو حضرت عمر رضی الله عنه چې کله وفات کېدو نو د وفات نه مخکې کبار صحابه راغونډ کړل. نو په هغې کبار صحابو کې حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت طلحه او حضرت عبدالرحمن ابن عوف. یو روایت کې دا 15 راغلي، حضرت سعد پکې نشته، بل روایت کې پکې دا شامل. نو دا کمیټي جوړه کړله، حکومت سازه کمیټي
چې دوی به خپل آپس کې مشوره وکړي او د مسلمانانو په مشاورت سره به یو خلیفه مقرر کړي. حضرت عثمان معذرت، زه خو په خپل حکومت نشم سنبالولی او نه په دې دومره درون کار کې مشوره ورکولی شم. حضرت علی معذرت وکړو، حضرت زبیر معذرت وکړو، حضرت طلحه معذرت وکړو او ټول وی چې عبدالرحمن ابن عوف پوه شو او د دا کار پوه شو رضی الله عنه. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د مدینې په کوڅو کې 3 ورځې مسلسل ګرځېدو او د عام مسلمانانو نه رای اخیستله، تر دې پورې لیونو نه تپوس کو، پکې ماشومانو نه پکې تپوس کو، زنانه چې په لار راغله تروري تاسو خوخت چې د مدینې طیبه مشرکو د وینځو نه پکې تپوس کو، د غلامانو نه پکې تپوس کو. د 3 ورځې د رای عامه معلومولو نه وروسته هر چا به جواب ورکو عثمان ذو النورین، د حضرت عثمان د خلافت فیصله وکړه. نو په عام رای سره چې پکې د ماشوم رای هم شامل وي، د زنانه رای پکې هم شامل وي، د نارینه رای پکې هم شامل وي، د لیونی رای پکې هم شامل وي، د غلام رای پکې هم شامل وي او د وینځ رای پکې هم شامل وي. پر رای عامه سره د مسلمانانو خلیفہ مقرر کول دا امت ته یو 5مه طریقه میلاو شوله. اوس ګوره د حضرت عثمان نه وروسته د حضرت علی انتخاب، د اهل مصر رای دا وه چې حضرت علی د امیر المؤمنین شي، د اهل بصره او د اهل کوفه رای دا وه چې حضرت زبیر او حضرت طلحه د امیر المؤمنین شي. زبیر او طلحه دواړو معذرت وکړو، کبار صحابه دي، دا موږ نشو کولی. حضرت علی رضی الله عنه فرمایل چې بدریین اغي نه تپوس وکړي، بدریین نه چې تپوس وکړل شو اغي وی حضرت علی رضی الله عنه بهتر دی. نو مسجد نبوي کې اتفاق وشو د حضرت علی رضی الله عنه په انتخاب باندې. دا طریقه بعینه هغه 3مه طریقه ده لکه څنګه چې په سقیفه بنو ساعده کې اهل الحل والعقد د حضرت ابوبکر صدیق انتخاب کړو. نو دا یو نوې طریقه نشوله. نو پته ولګېدل امت ته ترنه 2 خبرې میلاو شولې. یو خو مسلمانانو د پاره د حکومت حاصلول د الله د دین د تنفیذ د پاره واجب دی شرعا، یو مسله خو د مخکې نه دا معلومه ده. 2مه خبره ده د هغې دپاره یو متعینه طریقه نشته دی. سیرت نبوي او سیرت خلفاء کې د هغې دپاره 5 طریقې دي. هغه 5 کې یوه طریقه 2 پیرې په سیرت خلفاء کې چې کوم دی نو هغه په هغې باندې عمل درآمد شوی دی. هم د ابوبکر صدیق صاحب هم د حضرت علي صاحب دواړه بالکل یو شان. نو د دې وجه نه چې کوم دی نو ګویا کې د یو څو قسم د حکومت د حاصلولو د یوې طریقې نه نبی علیه السلام مبارک چې کوم دی نو پناه غوښتلې د ملک عزوز، هغه بادشاهت چې چکونه لګونکي په زور او په جبر باندې حکومت خو واخلي، خو بادشاه د صلاحیت خاوند نه وي، هغه ملوکیت لکه دا نن چې په دې عربو ریاستونو کې کوم نافذ العمل دی، دا ملک عزوز دی چې چرته چې کم دی نو دیندار خلق دی هغه د خپل دینی رای اظهار پکې نشي کولی. شیخ عبدالرحمن الحذیفی په مدینه طیبه کې یو وفد د روافض راغلی او په هغې کې د نبی علیه السلام مبارک روزې ته په سرکاري چې کم دی نو ګویا کې پروټوکول کې د هغه مېلمنو سره د ملګری کړلی شو. نو د معمول مطابق د نبی علیه السلام مبارک په روزه باندې د ورته وي چې ها هنا السلام علی رسول الله صلی الله علیه وسلم علیه سلام پیش کړو. بیا چې کله دوی دغه ته ور مخامخ شو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغې روزې مبارکې ته، نو د بطور رهبر ورته وي ها هنا السلام علی خلیفة المسلمین الاول ابي بکر الصدیق ابن ابي قحافه رضی الله عنه. نو هغې ورته د خولې نه اوخته لعنت الله علیه، په ډېر سخت خفه شو. دی جمعې په ورځې خطبه ورکړله او د ابوبکر صدیق په صداقت کې د هغه د قبر سره په 2-3 گزه فاصله کې په منبر رسول صلی الله علیه وسلم بیان وکړو، ګپ ګپې گرفتار کړو. دې ته ملک عزوز ویل کېږي چې اهل الله اهل دین هغې پکې د الله د دین اظهار هم نشي کولی.